یو بزرګ خوب ولیدو و چې داسې یاره خوب مې ولید داسې یو دوه شنه غټ غویان دي تکړه داسې په دې لاسو کې مې نیسلي دي یو مې په یو لاس نیسلی دی بل مې په بل لاس نیسلی دی او ډېر ټوپونه رانه وایي خو ما دغسې د تیر سري نه کلک نیسلي دي او ډېر ټوپونه وایي او ډېر غړدانګې وایي هغه غویان لیکن زما نه خلاصېدی نه شي او دقسې مې کلک نیسلي دي سړی ډېر بزرګ و نیک و یو عالم دین نه تپوس وکړه حضرت داسې خوب مې لیدلی داسې دوه غویان دي او ډېر تکړه دي ډېر ځوانان غویان دي چې په 50 کسه په 100 کسه هم نه ټینګېږي لیکن ما په یوازې دقسې رانیسلي دي د دې څه تعبیر دی حضرت هغه ورته دی تعبیر دا دی چې دا تا نفس او شیطان نیسلی دا یو غوی نفس دی او دا بل غوی شیطان دی دواړه دې قابو کړي دي هم د نفس قابو کړی دی حرامو نه او د نارواو نه او د ګناهونو نه بچ کوي او هم د شیطان قابو کړی چې هر قسم بد عمل ته مزین کوي او هر قسم ګناه تا ته خواهش راچوي او وسوسې ته چې ته د هغې مقابله کوي بیا هم د الله د رضا کارونه کوي نو تعبیر دا دی دا تا خپل نفس او شیطان کنټرول کړی دی دا دواړه غویان ستا دشمنان دي یو نفس دی او یو شیطان دی او تاسو ته ما ویلي دي چې نفس او شیطان دا د انسان داسې دشمنان دي دا د انسان په ایمان باندې ډاکه اچوي او انسان د دنیا نه د بې ایمانه د تلو او د بوتلو او د رسختولو کوشش کوي چې په څه طریقې سره انسان په زړه کې دننه چې کوم قیمتي جوهر پروت دی چې هغه ایمان دی او هغه تقوا ده او هغه زهد دی او د الله سره محبت دی نو نفس او شیطان دا کوشش کوي چې په څه طریقې سره دغه قیمتي جوهر چې ټولې دنیا قیمت دغه جوهر ته نه رسي چې هغه ایمان دی نفس او شیطان دا وایي چې دا ایمان ترې واخلو دی چې دنیا نه ځي نو چې بې ایمانه رسخت شي الله دې موږ ته دا سمج نصیب کړي چې د نفس او د شیطان د جالونو نه ځان بچ کو او د آخرت لپاره اعمال وکړو